تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا فأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. مخکینو دو آیتونو کې د حق نه اعراض کوونکو، د اسلام مخالفت کوونکو او د الله تبارک وتعالی د آیتونو د دروغجنتیا کوونکو مثال ذکر شو، چې د دو مثال دا د سپی دی چې سپی جبه وښکلي او دی هو شوی، د خپل ځان په حق کې د نفع مالک نه دی، فایده ځان ته نشي رسولی او ځان نه مضرات نشي لري کولی. دا مثال چې دی دا ډیر بد مثال دی. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. دا مثال د هغه قوم چې زموږ د آیاتونو تکذیب کړ دی ډیر بد مثال دی، چې د انسان چې اشرف المخلوقات دی او بیا سره د یو خاص فضیلت نه چې هغه د علم فضیلت د ته حاصل دی، باوجود د دې چې د ته سپی وویلی شي او د سپی په شان وویلی شي، نو دا ډیره بده خبره ده او ډیر بد مثال دی چې دی د سپی په شان دی. وانفسهم كانوا یظلمون. د الله د آیتونو تکذیب کو که عقیدتاً تکذیب نه دی کړی خو عملاً تکذیب کوي لګیا دی او خپل ځان باندې دی ظلم کوي، زیاتې کوي. دغه ظلم او د زیاتی په وجه باندې د دې مثال مصداق وګرځېدو او د مثال سپی سره ورکړی شو. ظلم ویل کېږي وضع الشیء فی غیر موضعه، یو څیز بې ځایه ایښودلل، خپل ځای نه بل ځای کې ایښودلل، که په هغې کې کمی راشي او که زیاتې راشي، دې ته ظلم ویل کېږي. او عام طور سره چې انسان کوم ظلم کوي د دې درې صورتونه دي. یو ظلم د ده په منځ کې او د الله په منځ کې، هغه ظلم چې د ده او د الله په منځ کې دی چې هغه کفر دی، شرک دی. ان الشرک لظلم عظیم، سوره لقمان کې راځي چې شرک لوی ظلم دی. او والکافرون هم الظالمون، سوره بقره 3 سپاره ده چې کافران لوی ظالمان دي. دا د ده او د الله په درمیان کې کوم دا بنده ظلم کوي، نو دا اوله درجه. دویم درجه د ظلم د انسانانو په آپس کې یو بل سره کوم ظلم دی، زیاتې دی. او د هغه ظلم زیاتی متعلق قانون دا دی فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. څومره چا زیاتې کړ دی دومره زیاتی بدل اخیستو اجازت هم دی. دوه طریقې دي. اوس که دی معاف کوي نو عفوه دا ډیره بهتره او غوره ده. لکه شپږمې سپارې کې د مظلوم سره متعلق بالکل ابتدایي آیت دی چې مظلوم سره متعلق کوم ذکر دی چې لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الله رب العزت په اوچت اواز سره بد وینا، شکایتونه، بې ځایه خبرې، بېجا اوچت اواز سره بدې خبرې کول دا نه غوره کوي. الا من ظلم، مگر یو سړي باندې ظلم شو، مظلوم دی، دی خپل شکایت کوي، خپل د مدد دپاره، د مرستې دپاره، فریاد رسۍ دپاره چاته خپل فریاد کوي، نو دا جایز ده.
او بیا الله رب العزت فرمایو ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء که تاسو دا ښکارا کوئ یو خبره یو نیکی او تخفوه یا پټه ساتئ دا نیکی او تعفو عن سوء یا د بدۍ نه عفو وکئ چا ظلم وکړو زیاتې وکړو تکلیف ورسوه عفو وکړله فإن الله كان عفوا قدیرا معاف کوونکی خو الله رب العزت دی دا د الله صفت دی که تا عفو وکړله نو ښه کار دی وکړو بهتر عمل دی وکړو چې الله رب العزت باوجود د قدرت چې هغه قادر دی په هر څه باندې هر څه کولی شي هر چا نه انتقام اخیستی شي باوجود د دې الله رب العزت چې انسان ته عفو کوي معاف کوي نو بیا انسان چې دی کمزوری دی او د طاقت او قوت دا هم کم دی د دې باوجود چې دی بدل اخلي او د نه معاف کوي نو دا بهتر نه ده د لپاره غوره ده د لپاره دا ده چې د عفو وکړي بخښنه وکړي یو قانون دا دی او دویمې سپارې کې راځي وان تعفو اقرب للتقوى که چېرته تاسو عفو وکړئ دا تقوا ته ډېره نږدې خبره ده دویم دا چې انسان په بل باندې ظلم وکړو زیاتې وکړو نو دله د هغومره ظلم او د زیاتي د بدل اخیستو اجازت شته دی شریعت ول اجازت ورکړ دی چا ته څومره تکلیف ورسو هغومره تکلیف رسولو اجازت شته دی چا باندې زخم وکړو هغومره زخم کولو اجازت شته دی لکه قانون دی دا او د فقه په کتابونو کې د دې باقاعده تفصیل ذکر دی چې د چا سره څومره ظلم کړ دی زیاتې کړ دی د هغې مقدار ظلم او زیاتې یعنی بدل کې هغه جایز دی بدل اخیستی شي لکه قرآن مجید کې بل ذکر راځي چې د غاښ په بدلی کې غاښ دی د سترګې په بدلی کې سترګه ده او د زخمونو په بدلی کې زخم دی نو چې چا د چا سترګه ضایع کړله نو د هغه سترګه ضایع کول د ده په حق کې چې د حاکم وقت ته امیر ته د فریاد وکړي او هغه د ده بدل واخلي نو دا جایز ده د چا غاښ مات کو د هغه غاښ ماتول د دې په بدل کې قصاصا دا جایز دي څوک قتل که عامدن قصدن قصاصا قتل کول دا جایز دي ځکه چې د باندې ظلم وشو زیاتې وشو نو د دغومره ظلم چې څومره په دې شی دی دومره بدل اخیستو د دپاره اجازت هم شته دی او یو صورت د عفو دی د معاف کولو چې دی معاف کړي دا دویمه درجه ده د ظلم چې انسانان آپس کې کوم ظلم کوي او دریمه درجه چې د ظلم کومه ده هغه چې انسان په ځان باندې ظلم کوي او قرآن مجید کې د هغې متعلق راځي فمنهم ظالم لنفسه بعضې د دې خلقو نه داسې دي چې هغو په ځان باندې ظلم کوي په ځان باندې زیاتې کوي من یهد الله فهو المهتدی چاته چې الله رب العزت هدایت وکړي پس هغه هدایت یافته دی اصل هدایت موندونکی هغه سړی دی چې الله ورته هدایت وکړي الله یې په سمه لاره روان کړي هدایت ویل کېږي لطف و کرم سره د چا راهنمایي کول چاته صحیح لار ښودل د هغه خیرخوا جوړېدل دې ته ویل کېږي هدایت او د هدایت دپاره څلور طرفونه دي الله رب العزت څلورو طرفونه انسان ته هدایت کوي یو دا چې د انسان له الله رب العزت عقل ورکړ دی دلی فهم ورکړ دی دلی حواس ورکړ دی عقل دی د سوچ دپاره د فکر دپاره زړه الله دله ورکړ دی بیا د ګویایي دپاره الله رب العزت ژبه ورکړ ده د لیدو دپاره سترګې دي او د اورېدو دپاره غوږونه دي دا د هدایت اسباب دي دویم طرف چې دی هغه رسالت دی چې الله رب العزت انبیا لیږي او د انبیاو په ذریعې سره الله رب العزت خلقو ته هدایت کوي هغه خلقو ته د الله پیغام بیانوي او خلق په هدایت کیږي دریم توفیق دی چې الله رب العزت انسان له توفیق ورکړي کله چې د انسان په دې زړه کې میلان وي د حق طرف ته د هدایت طرف ته د طلب وي قاعده هم دا د من طلب فقد وجده چې کوم سړی طلب کوي نو دی به بیا مومي که د ده طلب وي د ده میلان وي د حق طرف ته نو ده ته دغه حق او د هدایت توفیق ملو شي دا دریم طرف دی او څلورم طرف چې د هدایت په ذریعې سره الله رب العزت د انسان راهنمایي کوي د جنت طرف ته چې دی په هدایت شو د ته توفیق ملو شو بیا د داسې اعمال کوي چې هغه اعمالو سره دی جنتی جوړیږي د جنت مستحق جوړیږي
ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. او چې کوم سړی گمراه کی الله تبارک وتعالی چاله گمراه کی، کوم سړی له الله گمراه کی فاولئک هم الخاسرون، دا تاوانیان دي، تاوان مندون کی دي. اوس کوم سړی په هدایت شو دا کامیاب دی، کوم سړی گمراه شو دا ناکام شو. لکه څنګه عام طور سره خطبه کې چې ویل کېږي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، چې چاته الله هدایت وکړي نو هغه له څوک ګمراه کوونکی نشته دی، او چې چاله الله رب العزت ګمراه کړي هغه له څوک هدایت ورکوونکی نشته دی. چې کوم سړی په هدایت شو دا کامیاب شو، کوم سړی په ګمراهۍ باندې دی دا سړی ناکام شو، دا تاوانی شو. او چې کوم سړی په هدایت دی نو دی د جنت اعمال کی، اعمال صالحه کی، د جنت مستحق ګرځي. او د هغې متعلق اعلان دی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، چې کوم سړی د جهنم نه بچ کړی شو جنت ته داخل کړی شو نو دا سړی کامیاب شو. او بل طرف ته گمراه دی نو گمراه خو د جهنم دپاره اعمال کوي نو د جهنم نه د جنت نه محروم شو او د جهنم مستحق وګرځېدو، او دا سړی ناکام شو. او دا د همیشه دپاره د ناکامي چې ده اصل ناکامي دغه ده. او اصل کامیابی هغه د هغه چا ده چې په هدایت باندې شو او د جنت مستحق وګرځید. ساء مثلا القوم الذين كذبوا، ډیر بد دی مثال د هغه کسانو د قوم کذبو چې تکذیب کړ دی بیااتنا زموږ د آیاتونو، وانفسهم كانوا يظلمون، او دی په خپلو ځانونو باندې ظلم کوونکي دي، ظلم کوي په خپل ځانونو. من يهد الله فهو المهتدي، چاته چې هدایت کوي الله رب العزت بس دغه سړی هدایت یافته دی، اصل هدایت مندونکی دی. ومن یضلل، او چا لره چې الله رب العزت گمراه کی فاولئک هم الخاسرون، پس دغه کسان دا تاوانیان دي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.